یو حاکم بل محکومی که دواړه حاکمان شي نو لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا دواړه حاکمان دی بل نه مني په دې وجه باندې زموږ په دې ملک سړی ګوري یو صدر بل وزیر اعظمي نو د صدر اختیارات هغه نه کوم چې د وزیر اعظمي صدر صاحب چیرته په 14 اگست باندې تقریر وکړي او په 6 ستمبر باندې تقریر وکړي او په 30 مارچ راخاره شي باقي پته نه لګي نو وس وخت چلیږي او کبل فرض د صدر تمدور اختیارات اوسمه چې د وزیر اعظم دی نو دی بیا جګړه کولې بیا وخت نه تیرېدلې په دې وجه باندې الله رب العالمین سړول اختیار ورکو په خزو باندې چې تاسو حاکمانی الرجال قوامون سړي به حاکمانی قوامین بیان النساء په خزو باندې ولی طلاق ول سړي په لاس دا غي وجه دا چې یو د سړو جسمانی برتری د په خزو باندې جسمانی برتری د په خزو باندې د سړی بدن مضبوط ته په نسبت د خزا یو دویم نمبر ذهنی برتری د سړی په خزا باندې ده ذهنی برتری ته وایي چې ذهنی برتری خو د خزو دا نمبر خو امتحان کې خزر ډیری علي دا غي جواب دار چې خزي نمبر ډیری علي او د خزو دا نمبر یا غسل د رټې سره تعلق ساتي تاسو وګورئ چې په تاریخ کې عالمان شته خزو علمونه کړل د خزو علمونه کم دي د سړو زیات یو د امام مالک لور واغه عالم وا د امام احمد ابن حنبل لور عالم وا نور ډېر کم دي په خزو کې عالمانه په دنیا کې ګوري کنه چې کوم ډاکټرانه سړی ډېر دي او خزي لګي دي او خزي چې ډاکټري وکي زیات د ګاین سپیشلایزیشن وکي او هغه ګاین سپیشلیست صرف او صرف دغه چل بويږي چې بچي نو دا خو په کلی کې دایان په دی باندې بويږي دا کمال لري خزو چې دا ګاین سپیشلیست دا او دا یعنی چیرته تاسو په مرګره کې خزر دي چې خزر ډاکټر دي د زما شوګر د خزي باندې چیرته ټیسټ کړی دی یا په خزي باندې نه کتل نه وګار ودا چې خزي ډاکټران نه لګا نه او دا خزي ډاکټران نه ځکه په خزو کې ډاکټران مخې نشته بس اسه ګوټه موټه ولګي په امتحان کې کامیابی شي نور ښه عالمان هم پکې نشته خو استادان هم پکې غشان دي نشته ښه ډاکټران هم پکې نشته دا ولې دا وس الله خېګړه کړل کدی کې خوي به دنیا کې وخت نه تیرې بیا وسړي غلامان وي بیا قلب الموضوع او دریم نمبر دا چې معامله فهم هم سړي دي خزي نه دي معامله فهم په خزو باندې کې مشکل لا غیر سبب پریخي تختیدلې وېستا خیال نه کله کله خارشي او خاون تټک پر بيد لاشه د پلار کړه نه پاتې کېږي بچي پریدي عین د ډوړې په ټیم کې بچي پریدي دا وتلیستا دا معامله فهم ندي دا الله رب العالمین ولدا دي وجوهات بنا ول مشریر وکړه بما فضل الله په دی وجه چې الله ورواله ورکړه دی بعضهم بعض وراله بعضن په بعض باندې هغه بیان کړل یو وبما په دی وجه باندې انفقوا چې خرج کوي ودا سړي من اموالهم د خپل مالونه په دی خزو باندې اخراجات او در سړو پلاس کې دي د خزو اخراجات به سړي کوي دا معنا خپل مال بلګي فصالحات قانتات حافظات للغیب دلته اوس د خو خزو صفاتونه کوي د خې خزو صفاتونه سدي حدیث کې دا راغلي دي خیر النساء خزا کما یونه کدا اذا نظرت الیها سرت کا چې تو وګوره تا خوشالي چې تو وګوره واغله ته بد ګوري نو دا خزانه ده سره د بازار نه راشي ستړی ستومانه او وی بیچاره اوس براله یخ شربت بیراله کړی او دا زمانه وا جرابی رانه وباسي پیزار ورانه لري کی او هغه ته کور دراشه دا ماشومانو د بخیرو دا غولمار بچو ریخن بچو او دا خیری شروع کړی دي سړی و چې د کور ته ورشم او کبیر ته لاړ شم واپس نو دا خزانه ده خزه ده حقیقت دا دی چې خزه دا چې خاون په ټیم کې आवाज دی اوچت نه وي بس आवाज اعلان دی جب نه کې د خپل خاون سره دویم نمبر دا چې اذا امرتها اطاعت کا چې کړو ته خبر وکي منی چې پوخ کا بالکل پخوما روټي بس روټي پخوم او ته چې په خوره پاسمو بده کې تیسته ودشي او هغه ته چیم پوخ نه کی تو ورته دا پلانې کارو کدا ماشوم وینځه سنباله کورګه کوم وده کې ورستېره شو ماشوم پاک نشي دا خزانه ده او دریم نمبر اذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها چې تکله غایب شي نو ستا په غایب والی کې د خپل مال او د خپل نفس حفاظت کوي خپل ځان حفاظت کوي او د مال حفاظت کوي دا خزه ده د خزو کارونه لګ دي په زور پر دي کارونه په شاګړي دي یعنی خزو خپل کارونه په جندل نو مزيدي خو د خزو سړو کارونه شروع کړل نبی علیہ السلام فرمای المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه مونځ کوي وسوامت شهرها لمیاش روجنیسی او احسنت فرجها د خپل عورت حفاظت کوي واطاعت بعلها د خپل خاون اطاعت کوي بس دا قچار کاری دي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت
جنت ته دروازې دي چې کومې خوښې پاغې دي وطن نوځي فالصالحات نو نیکې ښځې قانتات تابعدارې ښځې حافظات حفاظت کوونکي دي د خپل مال او د خپل ځان للغیب په وخت د غایبېدو د خاوند کې عند غیبوبة الزوج بما په دې وجه باندې په سبب د دې باندې حفظ الله چې الله ولدا ذمہواری ورکړې ده حفظ الله قرر الله الحفاظة عليهن الله په دې حفاظت ذمہواری اچولې ده واللاتی تخافون دا خزر بد خزر صدا چې نافرمانی خزر سبا سکے نافرمانی خزر سرا سلور معاملات تی خزر ورانا شولا نو طلاقی به سړی نو اول وې دسی وکا نصیحت ورته وکا جوړ وشي نصیحت باندې کار ونه شو بستر او سجدا کا په دې باندې کار ونه شو وی وها او که په دې باندې کار ونه شو نو وی ورور راو غړ پلار راو غړ که په دې کار ونه شو نو پنځم اپشن تاسو ویل طلاق و دی څومره خولي طریقه ده واللاتی غز تخافون جدا سوریدلې نو شو زهونه دا غین نه فرمانونه فعزوهن ننسیت وتوقی په قرآن و سنت باندې کبه دې کار ونه شو وهجروهن جدای کې فی المزواجع په بسترو کې د کمرې نه مینو باسي او کبه دې کار ونه شو وضربوهن نو وی وهي وهل دې سدي چې مخبل نه وهي لا تقبحها ولا تضرب الوجه کنزلی متوکوا مخموها فاین اتوانکم کدی استاسو اطاعت وکو فلا تبغوا علیهن نملټوي په دې باندې سبیل د طلاق لار ان الله یقینا ان الله بشک الله تعالی کان دی علیا اوچتو د انداز نو اوچت دی منزه دی کبیر لوی دی د قدرت په اعتبار باندې و ان خفتم شقاق بینهما دا اصلاح ذات البین دا و ان خفتم کتا سریدلې شقاق بینهما د مخالفت د دوانو نه د خطاب حاکمانو ته دی او یو لیاو ته دی دا لک مور او پلار دی مور او پلار فبعثون مقرر کې حکما یو فیصله کون کې من اهله د سړي د خاندان نه وحکما بل فیصله کون کې من اهلها د خزر خاندان نه رای ولی کې نه وي ازوی د خزر د بموارو سړی د بموارو د جوړخ کار بو کو ای یریدا کدی اراده وا اصلاحا ای یریدا اصلاحا کدی اراده د اصلاح وا یوفق الله بینهما جوړ جاړه وراولی الله رضوانو په میس کې جوړ الله راولی ای یریدا ضمیر چا تراجه دی حکمینو تراجه دی چې دا کم کسان راځي نو دا بدل تکي نو کان ونه ترنګي چې خو ته خزو خاوني ول تقار کی د اسلام پنيت باندې براش نو د اسلام پنيت باندې سو کراشي الله بیا جوړه راولي او یا د یریدا د ضمیر د هما راځي د سوجین وتا ګره خزو خاون اراده را جوړوا الله به جوړ راولي او که خزو خاونه سه لوبي کوي خلک پزان ودري چې خلک برازي او بیا به لګما نو دا جوړ الله بیا نه راولي لہذا د خزو د خاون د جوړې لپاره ضروری ده بده کې به د الک مور پلار جنې مور پلار د جوړ اراده کوي او چې کله د الک د مور پلار د جنې د جوړې د مور پلار د طرف نه کې دروغ اراده نه بیروه نه کیږي ان الله یقینا الله تعالی کان ذی علیما په ظاهر باندې خبیرن خبر ده په باطن باندې واعبد الله د الله عبادت وکي دا احکام دي ولا تشركوا به شیئا شریک مجړوي به د الله سره شی نه چالرا وبالوالدین احسان د مور پلار سره غړو کوي وبذل قربا د خپلوانو سره ول یتام یتیمانو سره والمساکین د مسکینانو سره د مخ کې ترشو په بقره کې والجار اوس د گاونډي خبر وکړاله گاونډي درې قسمه دي یو گاونډي جار ذل قربا چې خپل ام دی او گاونډي هم دی والجار الجنوب جار الجنوب چاته وي جار الجنوب دی ته ویل کېږي چې گاونډي دی او خپل نه دی یا گاونډي دی مسلمان نه دی د جار الجنوب دی ته وي کافر دی خو گاونډي دی یا گاونډي دی خپل نه دی خو ستا گاوند کې دی او دریم نمبر صاحب الجنبو چې ستا د ډډې ملګری دی یا په سفر کې د سره دی یا په ګلاس کې د سره دی یا د ښځې لپاره خاوند لپاره ښځه درې قسمه به گاوند دې ټولو سوی تاسو ښېګړه وکړئ د دې ګاونډیانو باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې جبریل صلی الله علیه وسلم به ما زال جبریل یوسویني حتی ظننت انه سيورثه جبریل به ما ته مسلسل دا خبره کوله چې ګورې ګاونډي خیال ساته زما خیال راغی چې غالبا دا ځل که حکم راغی راته به وایي چې په میراث کې شریک کا نو گاونډي اطلو بالجار قبل الدار کور جوړې دغه نمک گاونډي وګوره خو گاونډي دی وو نو تل کور جوړ کا کله کله د گاونډي د لاس سړی په کور کې تنګي او کله د گاونډي د لاس سړی په کور کې خوشاله نو گاونډي بنیادی حیثیت لري د گاوند خیال ساتل سو د گاوند خیال نه ساتي د ایمان نه نشته دی د گاوند خیال څه ساتل دي د گاونډي خیال دا ساتل دي د ابو ضرورت دی بول ورکا د خوراک ضرورت خوراک ول ورکا
کستانه ستاون غواړي ماعون د نغواړي ماعون ولا ورکه د ضرورت اشیاء دا غي د عزت خیال وساته دا غي د پردې خیال وساته لا ټول دي والجار او احسان وکي د گاونډي سرازل قربا چې خپلوان دي والجار او خیال وساته د گاونډي الجنوبي چې پردې دی ولري دی یا کافر دی یا ستاسو رشتہ دار نه دی والصاحب بالجنب يوم الغره د ډډي چې هغه ستا خزدا یا د سفر ملګری دی وابن السبيل مسافر دی وما ملکت ایمانکم او ما او د هغه چا خیال وساتئ ملکت ایمانکم چې هغه ستاسو وینځي دي ستاسو غلامان دي ستاسو خلاصونه حاکمان دي مالکان دي ملکت چې مالکان دي ایمانکم ستاسو خلاصونه ملکت ایمانکم متستا د خلاص لاندې دي مطلب ستا ملک دی ان الله یقینا الله لا يحب نخوغیمن آسو کانا چې دی مختالا تکبر کوونکې فخورا فخر کوونکې الذين يبخلون آکسان چې بخل کوي بخل تعریف من کړو چې زکات نور کوي ويأمرون الناس نور تم امر کې بالخلق ته امر کې بالبخل د بخل ويكتمون پټي ما آسو آتاهم الله د دې ځنخوا منافقانو دا قبایح دي او زواجر دي ويكتمون پټي ما آسو آتاهم الله چې الله ول ورکړي دي من فضل چې فضل د الله دی وعددنا للكافرين من تیار کړي د کفارو د فار د عذاب عذاب مهین سپکون کې والذین کسان دي دا منافقان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه رئاء الناس خلق در خودو د پارا ولا يؤمنون ایمان نه راوړي بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه د قیامت پر ورځ باندې ومن یکن الشیطان اغسوک چې شیطان له ولد قرین دوست فسا قرینا ناکار دوست دی دا عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینه فكل قرین بالمقارن يقتدي دوست د دوست ملګری او هغه څنګه دی هغه شیرو زين نوته بهر تقدیر حدیث کې راغلي دي چې المرء على دين خليل فلينظر ممن يخالل نو دوست د دوست اقتدا کوي چې د معلومه شعر لکه دي دوست باره کې دي اتباع باره کې نه معلوم عربی کې جی وماذا عليهم او سزرر و پدی باندې ستندر و پیرا پریوته وي لو امنوا بالله کفل ایمان راوړی او یوم الاخر او اخر روز باندې ایمان راوړی وانفقوا خرج کړي خپل مالونه مما د اغنا رزقهم الله چې الله ول ورکړي دي وکانه الله دې الله تعالی بهم پدی باندې علیم پوها ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نکي مثقال ذره پنداز ری ذره باندې وان تکو کچرتوی دا ذره دانه کمل حسن وان تکو کچرتوی دا مثقال ذره حسنه نیکی یضاعف الله بدوچن کی په آخرت کې ويؤتي الله بورك من لدنه دخل طرفنا اجرا عظيما لو اجر جنت ته فكيف نسحل بي اذا جئنا من كل امه بشهيد چمن براولو د هر امتنا یو غوا وجئنا بك من براولو تعالی را على هؤلاء بد خلق بان شهيدا غوا دا غوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی دا په دې امت باندې چتاوتا دین رسول یو کنا حدیث کا راضی عبداللہ بن مسعود رسول الله اقرا علی کتاب الله د الله کتاب راته وایا عبداللہ بن مسعود ورته ویل چې کیف اقرا علیک وعلیک انزل پتا نازل زیتا ته څنګه ویما نو عبداللہ بن مسعود رسول الله وی زه خو چې د بل چانه مورما نو هغه ورته سورته نساء شروع کړه چې دې آیت لا ودې مقام لرا ورسېدو نو عبداللہ بن مسعود رسول الله توکل فاذا عیناه تذرفان رسول الله مبارک دستر ګنوخ روانه وی ول بس عبداللہ نور موایا او د قیامت پر ورځ باندې به هغه خبره کوم چې زما ورور کړی و چې سورۃ المائده کې ورایشي هغه خبر دادا چې کله سو پورې زوما الله ان تغفر لهم فانهم ان تعذبهم انهم عبادك عذاب ورکستا بندگان دي او سو پر جزوم ز پدی باندې گواو ما او چې کله تزرا غلې ما فلما توفیتنی كنت انت الرقیب بیا نه مانته وي دا معنا دا په یوم الدین بدا اورزوانی یود الذین کفروا غالب کافران وعصوا الرسول هغه خلق چې د رسول الله فرمانی کړي او هغه به مغواړي سبا غواړي لو تو سوا ارمان چې برابر کړل شي اوار شي به بدی باندې ارزو د ازمکه ازمکه بیا اوار شي او بالکل اړومنګ راوچت نشو د ازمکه نه ولا یکتمون الله هر او دی به خبر نشي کولای د الله ولا یکتمون الله نه وشي پټولې د الله نه حدیثا یو خبره یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى دا دریم نمبر درجه دا د حرمت خمر شراب د حرمتو چاول په سورته نحل 67 مرایت کې راغلیو چې شراب حلال دي بیا په سورته بقره کې رال
چې فيه مائتون کبیر و منافع للناس، او دریم ځل بیا په مونږ کې منع شول ځکه چې کله روټۍ عبدالرحمن صاحب کړې وه او په هغه روټۍ کې مسله راغله چې علي صاحب مونږ ته مخکې شو د لا اعبدو په ځای باندې اعبدو ووایو، نو الله تعالی ویل چې تاسو مونږ ته مخکې کېږئ د نشې په حالت کې مه مخکې کېږئ. او آخري حکم سورة المائده کې راغی چې بیا هغه جګړه پکې وشوله په فخر باندې، یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تقربوا الصلاة مونږ ته مه نږدې کېږئ. د صلات نه مراد عند الاحناف عبادت مونږ مه کوئ، وانتم سکارى په داسې حال کې چې تاسو نشه یئ. دا معنا نه ده چې نشه وکړئ مونځ پرېږدئ، مطلب دا د مونځ په ټیم کې نشه مه کوئ چې بیا مونږ نشئ کولی. امام شافعي رحمه الله ویل ته مجاز دی لا تقربوا مواضع الصلاة، جماعتونو ته مه نږدې کېږئ ځکه جنوب سړی جماعت ته نشي تللی حتی او نه نشهیي سړی تلی شي. حتی تعلموا حتی چې تاسو پوه شئ ما په هغه څه باندې تقولون چې څه وایې، دا نشې تعریف دی. حتی تعلموا ما تقولون، سړی په خپلو خبرو پوهېږي دا نشه نه ده، چې نه پوهېږي نو دا نشه ده. ولا جنوبا او من نږدې کېږئ مانځه ته عند الاحناف مانځه ته او عند شوافی مواضع الصلاة ته، ولا او من نږدې کېږئ تاسو مانځه ته جنوبا په داسې حال کې چې تاسو جنوب یئ، د جنابت په حال کې هم تاسو من نږدې کېږئ مانځه ته. الا عابري سبیل مگر په داسې حال کې چې تاسو تېرېږئ په لاره باندې. دا لا تقربو کې د انتم د ضمیر نه حال واقع شوی دی، من نږدې کېږئ مگر په داسې حال کې چې تاسو تېرېږئ په لاره باندې، نو بیا ټیک ده. الا عابر سبیل د دې معنی امام ابو حنیفه کې مسافر څه معنا شوه؟ اے مسلمانانو جماعت ته مه ځئ د نشې په حالت کې، مونځ مه کوئ د نشې په حالت کې، او د جنابت په حالت کې مونځ مه کوئ. الا عابر سبیل مگر په لاره که تېرېږئ نو څه وکئ؟ تیمم وهئ، نو په تیممو. دا د حدیث نه ثابت را چې جنوب دپاره تیمم ثابت دی. د امام صاحب دا معنا به د حدیث په بنیاد باندې موږ صحیح کوو. امام شافعي رحمه الله معنا کوي د الصلاة مواضع الصلاة، نو بیا د عابر سبیل معنا څه کوي؟ مرور په المسجد. نو دا وایي لا تقربوا الصلاة مه نږدې کېږئ جوماتونو ته، وانتم سکارى په نشه کې، ولا جنوبا او مه نږدې کېږئ جوماتونو ته په جنابت کې. الا عابر سبیل مگر که په لاره تېرېږئ نو خیر دی. په جومات کې چېرته ستا څه شی دی رالیې، مرور په المسجد جنوب دپاره جایز دی، یا په جومات کې لار ده، یا جماعت کې تبلیغیان راغلي دي په دې کې چې سه روزه ده طالبان په جماعت کې اوسېږي جنوب شو، صرف په دې لاره یو ځل تلی شي، احناف وایي نشي تلی، تیمم به وهي ورله، ضروري دی چې تیمم به خامخا وهي. حتی تغتسلوا حتی چې غسل وکئ. وان کنتم مرضا که تاسو بیماران یئ او علی سفر یا په سفر باندې یئ، او جاء یا راشي احدهم یو کس منکم ستاسو نه من الغایط د کندې نه، غایطو کندې ته وایي، ډکو د اسماتې ته مراد ذکر د محل مراد ته حال دغه د اسماته. او لامستم النساء یا تاسو لاس ولګول د ښځو سره. عبد الله ابن عباس معنا د جما کوي، او جامعتم النساء یا تاسو جما وکړه د ښځو سره، غسل باندې فرض شو یا اودس د باندې فرض شو، اوبه نشته نو څه به کوئ؟ فلم تجدوا ماء تاسو ونه موندلي اوبه، فتیمموا تیمم وکئ صعیدا په خاوره باندې، طیبا په پاکه باندې، په پاکه خاوره باندې تیمم وهئ. نو تیمم څنګه دی؟ فامسحوا بوجوهکم، لاس راکاږئ په خپلو مخونو باندې، و ایدیکم په خپلو لاسونو باندې. په دې کې سره مرافق نشته، بس راغلی دی په مخ لاس راکاږئ او په لاسونو لاس راکاږئ. لہذا بخاري کې چې کوم تیمم ذکر راغلی ما ته وګورئ، بخاري کې چې کوم تیمم دی هغه دا مذهب د امام احمد بن حنبل دی چې دا تیمم یو ضربه ده، یو ځل به داسې راواقعږي لاس دې ځمکې ته. د هغې نه وروسته چې راوچت کړل نو که داسې لپوکې ورکې او که داسې سنډې څنګه چې د خوښه ده چې دا خاوره د لرې شي داسې به وشي او بیا به داسې وشي. بس دا تیمم دی، د بخاري شریف کې راغلی دومره. یو ضربه ده ضربة للوجه وللکفین، یو ضربه د مخ دپاره او داسې ده، بس دا تیمم وشو، آسان تیمم دی، داسې وشوله او داسې، دا تیمم دی. په ابو داود کې چې کوم تیمم راغلی دی او دغه د احنافو مستدل دی، او چې دا دوه ضربې دي، نو دوه ضربو کې څه دي هغه وایي دلته کې خو د مرافقو ذکر نشته، خو په حدیث کې به بیا راغلی دی، نو هغه به داسې وهي او په دغه باندې به قیاس کې په اودس باندې، نو یو ځل به داسې مخ، بیا په دویم ځل باندې لاس په داسې کي او دغه دا وشو. دا بعضې خلک چې تیمم ښیي نو داسې وایي دا مټې به راونغاړې دې پورې داسې پرې راونغاړي، او چې ویل دا د حدودو پورې داسې به دا سب مخ کې داسې پورې داسې اوبه خو نه دي چې داسې بیا ځای پورې، او بیا به وایي داسې چلو کې داسې
داسې به راولي دې ځای له بیا به دا داسې ودرېو دا به راولي دا ټول په دې کې د وچ ځای پاتې نه شي دا تکلفات پکې نشته ښه دا انزل نه دي دا مسه ده مسحت بالحایط څه ته وایي دا دی مسحت الحایط لاس دا مې وکړو دا مې دیوال نو دا ټول دیوال باندې لاس راښکل نه دي فامسحوا بوجوهکم ایدیکم دا معنا ده بس لاس راښکله شو خبره ختمه دواړه تیمم جایز دی چا چې کومه خوښه هغه دی کوي البته حناب دی 2000 بوله ترجیح ورکوي او حنابله هغه دی 1000 بیله ورکوي په دې آیت کې پکې بیا د مرافق ذکر نشته دی لہذا صحیح الاسناد حدیث دقه دی چې یو ضربه ده او په یو ضربه کې د مخ او د لاسو د پاره د یو کپی کېږي ان الله یقینا الله تعالی کان دی عفوا معافی کوونکې غفورا او بخونکې تیمم د الله رب العالمین د طرف نه د حضرت عائشه رضی الله عنها په مخ باندې او د هغې په وجه باندې په موږ باندې سهولت الله را لېږلی دی هغه یو جنګ له نبي علیه صلات وسلام تللی واپس چې کله راتلو نو په دې جنګ کې نبی علیه السلام سره عایشه م وه ذات الرقا جنګ دی په لاره باندې راتلل نو ویل د شپې ارام وکړو د شپې ارام وکړو سارې بیا پاسېږي ځي روانېږي او دې ځای کې اوبه نه وي لیس معه ماء ولیسو علی ماء بخاري حدیث نه اوس اوبه وي خپلې او نه اوبه هلته وي چې دي هلته نبي علیه السلام یې دې چې ځو په لاره باندې اوبه دي هغې له به ورسېږو حضرت عایشې وویل چې زما نه خو هار ورک شوی دی 2 ځل د حضرت عایشې نه هار ورک شوی دی 2 ځل یو ځل دې په بدن المستلق کې ورک شوی یو ځل دې دا ورک شوی نبي علیه السلام ویل وی ګورې شابه که صحابه کرامو کتو هار نه و دومره وکتو چې ستړی شو نبي علیه السلام راغی سم لاس ته وایستا صحابه کرام ګرځي په دې کې ناوخته شو رڼا رانږدې کېدونکي د اوبه نشته دی وایي دا اسید بن حضیر راغی ابوبکر صدیق ته وایي چې ستا د لور د لاسه صحابه په دومره په عذاب کې ده اوس دا دومره د خپل هار خیال نشي ساتلی دی له هاره موږ ساتو اوسو ابوبکر صدیق له قار ورغی چې زما لور باندې خلکو اعتراض وکړ راغی او ویل دی وخت نبی علیه السلام زما په خیمه کې دی او د دې زما په دې پتون باندې سره خو دی ابوبکر چې الله غوړ مال په دې تشه کې سکون راکو چې ستا د لاسه داخله دومره په تکلیف باندې دی بل سکار دې نشته هر څه نه مخ ورکېږي وې دومره تیز سکون راکو ما ډېره غټه چغه واله وې خو نبی علیه السلام په غېږ کې پروت نو چغه مونه واله بل لږ وخت پس چې ګورو وي اوخ دې په ډډ باندې شو خو چې په ډډ شو د هغې د لاندې پروت بیا نبي علیه صلات وسلام ناوخته و نبي علیه السلام یې بس تیمم وهي دا وخت وهي راغله اسید بن حضیر راغی رسول الله دغه ته ابوبکر ته یا ابوبکر آل یا آل ابوبکر دا ډومبه برکت نه دی دا ستاسو پوجا الله برکت هغه راوستو الله تعالی هر رکو د دې په حکمت کې الله تیمم راولېږو نو دا د حضرت عایشې رها د مخه موږ تیمم کوو چې د هغې په وجه باندې په هر کار کې وي خیر کله کله سړی باندې نقصان راشي تاوان یې وشي خلک دې کې وي خیر په دې کې وي خیر کمی دا به خیر وکنه هغه دی چا ته څه پته لګي الم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب په دې ځای کې اوس په دې باب کې تورې د هغه آیت نمبر 57 پورې وا د دې اهل کتابو ولس قباحتونه ذکر کوي ګوره وتا الم تر آیت نه ګوره آیتان دي کته للذین خلقتاو ته و چې ورکړی شوی د ورته نصیبا و ایسه من الكتاب د کتاب په یو حساب باندې پويږي یشترونا یو قباحت د اخلی ازولات گمراهی دویم دا دی یریدون غواړي ان تزلوا السبیل چې تاسو هم گمراه شئ د لارې نه ان تزلوا چې تاسو گمراه شئ السبیل د لارې نه په خپلم گمراه دي او تاسو هم لارې کوي ول دریم نمبر دا چې تاسو دشمنان دي والله تعالی عالم فی جنب اعدائکم تاسو دشمنان وکفا بالله ولی کافی د الله تعالی حافظ او دوستو وکفا بالله نصير کافی د الله تعالی مددگارو من الذين دا خلقنا هادو چې يهود دي دای بل قباحت ده يحرفون الكلمه کلمات چې بدلی کلمې تحریف کوي په کلمو کې کلمات مراد کلمات د تورات دي یا دینه کلمات د رسول الله صفات دي او یا ته مراد معانی مناسبه دي درې وړه معنی يحرفون الكلمه د تورات کلمې بدلی د رسول الله صفات بدلی معانی بدلی يحرفون الكلمه تحریف کې بدلی کلمې عم مواضعه د خپلو زګونونه دا آیت به ان شاء الله سورۃ المائده کې راشي التوس من بعد مواضعه راغلی دی من بعد مواضعه نو چې من بعد مواضعه راشي الته لفظي او معنوي دواړه تحریف مرادي او دلته صرف عن مواضعه دی نو مطلب الفاظ کو ټیک دي خو معنی ولا بدل کړل نو دا تحریف معنوي دی يهود دواړه قسمه تحریف کړي دي معنوي هم کړي دي او لفظي هم کړي دي البته په قران کریم کې څوک لفظي تحریف نشي کولای د چا پلار نشي کولای پکې ځکه حافظانو ته یاد دی په یادو باندې ويقولون واي خلق تا سمعنا من غواور دل واسوینا من نه منو دا ذات مخکې من کړو چې په وخت کې به ول امر دل پورسته به ول نه منو
پیغمبر ته به سویل واسما خبر واوره پیغمبره زمون دا خبر واوره لگا پیغمبر ته به واسما یا رسول الله اسمع کلامی زما خبر واوره غیر مسمعين الله دې تاړوان اورولې کی غیر مسمعين واسمع سامع شزم د خبرو غیر مسمعين الله دې سامع مکا الله په دې سیال کې چې الله دې پتا زمون خبر وانه اوري دا پیغمبر ته خیره کوي چې الله دې کون کا در دې زیدو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره به داسې قسمه کارونه کول وراینا او پراینا ویلو باندې بلین توهلا بالسنت خپل جبه یا وراینا او پراینا ویلو پراینا سرا او پراینا ویلو سرا لین تاوهی سشه بالسنت خپل جبه پدی باندې سکی دا اړی راړی راعینا وای وتعنا عیب لګی فی الدین پدین کې ولو انهم قالوا او کدی ویلی وچرتا سمعنا من غواوریدل عسوینا نه ویلې دا توانا او د عسوینا په ځای باندې اتوانا ویلې سمعنا من غواوریدل واتوانا من ومن له خبر عسوینا ونه ویلې واسمع واورا غیر موسمنه وسنه ویلې وانظرنا دراینا په ځای وانظرنا ویلې لکان خیر لهم دا هر یو لغره وی د دې لپاره د ثواب په لحاظ واقوم او ډیر زیات موافق به د دین سره موافقا للشرع ولكن لعنهم الله لكن الله تعالی لعنت ویلې په دې باندې به کفر دې کفر په وجه باندې فلا یمنون ایمان نه راوړي الا قليلا مگر لګ ایمان راوړي ډیر نه راوړي لکه پکې مسلمانان شو عبد الله بن سلام پشان خلک کعب پشان خلک یا ایها الذين اوتوا الكتاب ای هغه خلک چې کتاب ورکړل شوی دی تورات انجیل والا دی يهود نصارا او تاسو ته ما امنو ایمان راوړي به ما با کتاب باندې نزلنا چې موږ نازل کړی دی اچھا باندې په پیغمبر باندې مصدقاً په داسې حال کې چې تصدیق کوون کېدل ما دا کتاب ما کوم چې تاسو سره دی او ګوره ایمان ورانوړو نو من قبل مخکې انت میسا چې موږ بوران کو وجوها مخونه بدل وران کو یا د دې مراد حقيقي تمس دی شکل به وران شي څنګه حدیث کې راځي څوک د امام نه مخکې الله به شکل وران کی دویم د وجوه مراد کنایه ده د کبراونه من قبل ان نتمسا مخکې داغه من بوران کو وجوها مشران بدل وران کو نا اهل حاکمان ود باندې راشي نا اهل حاکمان فنردها من واپس کو دلرا د مخون لرا على ادبارها شاتا فنردها من به واپس کو دا مخون على ادبارها شاتا د مخون بدل وران کو شاته ور سټ په مخې ته یو مخ په شاته فنرد على ادبارها دویم دا کړه دینه مراد نا اهل حاکمانی فنرد على ادبارها من واپس کو پشاپ دې په پوند باندې ظلم بشرو کی او نلعنهم یا من لعنت وایو په دې باندې کما لعن اصحاب السبت لکه څنګه چې من لعنت ویلو په خالی والا باندې شادوغان به دې جوړ کو وکانا امر الله مفعولا د کار د الله تعالی مفعولا کیدون کې دا کار بکیږي ان الله یقینا الله تعالی لا یغفر ایشرک به نبخي شرک ول د ځان سره علی سی وای کنا چې احب آیه الی هذه الايه قران کې د زماړه فخر ځکه الله ټول ګناهونه معاف کوي شرک نه معاف کوي او شرک موږ نه کوو الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوي په توبه باندې البته شرک نو چې د ایمان سره د شرک نه توبه وباسي امه معاف کوي د دې نه مراد هغه شرک دی چې د شرک سره د دنیا نه لاړ شي نور د الله قانون دی ټول ګناهونه معاف کوي الاسلام یهدی ما کان قبل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معاف کوي هغه ګناهونه چې سوا د دین دی هغه چا د فار چ الله یې واړي ومن یشرک بالله سو کې شرک د الله سره وکي فقد افترا یقینا د جوړ کړل اثمن دروغ عظیما لوی دروغ جوړ کړل الم ترای تنګوري الذين خلقوا تزكون انفسهم چې باقي خپل ځانونه پاکي دا سوق چې خپل ځانونه پاکي دا يهود دي نسوارا دي ځان ته پاک وي نحنو ابناء الله واحباؤه ځان ته پاک خلق وي لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا دا خبري کوي اي او خپل ځان ته ډېر پاک خلق وي يهود ځان ته کریم خلق وي الله وي ګور او ته ځان پاکي بل الله يزكي من يشاء ولك الله تعالی يزكي پاکي مناسو يشاء چې وغاړي دا خو پاک تزکیه الله کوي ولا یظلمون پدی باندې ظلمونه شي پتیلن د یو پتیل امرا پتیل دا یو درې اصطلاحات دي یو فتیل له یو نقیر دی یو قطمیر دی فتیل فتل باتی ویډیو کې باتی پیژنې ته فتیل وای دا د کجوري دا ډو کې شه دی د مې سي کم تار تلې د روزه کې چاو د خیال نه ځکه چې حالت نا وخت یې پیګنا بوزه کې وته وګورئ یو تاو په دې چاوت کې داسې یو تار تلې دا سوګ نه خوري دی پیکا ونی خونی یعنی الله دور ظلم بچانا کوي
او بل دی نقیر دا دی په دې 53 نمبر آیت کې دی نقر الدیک ناغز ټونګې ته وایي د کجوري دا ډوکي په دې یو طرف باندې د ټونګه شانې شوي چا د خیال نه الله دومره ظلم نه کوي دومره الله چا تکلیف نه ورکوي دا ټونګه ولا ورکي او دریم روس تر غلې د قتمیر دا قتمیر هغه د روس تر روان دی قتمیر نو قتمیر څه ته ویل کېږي قتمیر اصل کې د کجوري د اډو کې نه یو پوسټه کې تاو شوی پوسټه کې دغه ته قتمیر وایي او که تاسو خیل د پیاز د غټ پوسټه کې د پاسه بل نری غونی یو چلکه غونی دغه ته ویل کېږي دا ډېر معمولی شی دی الله نور ظلم بچا باندې نه کوي انظر غروتا کیف یفترون الله الکذب اسنگ الله دروغ جوړي تعجب نظر دی وکفا به کافر دا دروغ اسم او نه ښکار غنا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب دا آیت دا د حیی ابن اخطب او د کعب ابن اشرف په باره کې نازل دی حیی ابن اخطب رسول الله سخر دی د صفیه رضنها پلار دی او کعب ابن اشرف دا یهودی دی بنو قریظه سردار دی د احد د جنگ نو وروسته دی رال مکې ته او د مکې والا سره یو کمټمنټ وکړ ان شاء الله سورۃ الاحزاب کې ورشي ورته وی چې دا دویم ځل له استاد سره نبی اسلام جنگ کوي دي سکو چې راځي ملګری کیږو او د پیغمبر خلاف یو ای کا کو او دا به د مدینې نه وشړو او بیا دغه شان وشول پنځم کال باندې ټول احزاب متحد قبایل را لاله په مدینه حمله وکړه او الله تعالی ناکام کړل او دی لاړل په کعبه کې قسمونه وکړل ویل ابو جهل د ابو سفیان سب د دی مشرکان ورته ویل چې مونږ به تعلیم یان پړیو تاسو تعلیم یافته تورات تاسو ویلې په من کې او په دې کې په حق باندې څوک دي په من کې او په دې کې په حق باندې څوک دي دا خو رسته پوسو چې لیونی ته یادو او د يهودو ته پته و چې بت ته سجده لګول کفر دی شرک دی خو چې د نبی علیہ السلام سره بغض ورته ویلو تاسو د دنه په هدایت باندې تاسو ته خې مشرکانو ته ویلو نو یو روایت دغه پورې خدا شانې زول له بعض روایتو کې دا راغلي دي چې جبت او طاغوت د دوی بوتانو نو یا ورته ویل چې کوم پاک تاسو سجدي وته لګولې وتا سجدي وته لګولې نو الله تعالی وی علم ترایت نګوري ال الذين خلقوا تاوتوا نصيب من الكتاب چې هغه تور کړی شوی دا یو حصہ د کتاب یؤمنون ایمان لري بالجبت په جبت باندې او طاغوت په طاغوت باندې جبت طاغوت ته سجده ولګولا او دویم دا جبت ویل کیږي هغه ستا مال خیر فيه هغه کار چې خیر پکې نشته هغه ته جبت وي دا لډوان مډوان تاسو نه ماشونه جبت ته طاغوت شیطان ته وایي د جبت معنا علماء کړل اجبتو منتر کوړي او طاغوت څه ته ویل کېږي الطرق والتيرة طرق پکانې باندې خپل قسمت په فتوالي کې طرق پکانې باندې خپل قسمت معلوم تیرا بدپالی معلومول نو طاغوت دغه ته ویل کېږي د جبت معنا موږ منتر کو د طاغوت معنا شیطان کو ابن عباس د جبت معنا کړی دا جبت چې جبتون ویل کېږي سحر ته په سحر باندې ایمان لري او طاغوت شیطان دی مطلب دا دی چې په بیل لا یعنی سيزونه باندې ایمان راوړي او بعض علماء دا لیکلي دي د جبت او د طاغوت نه دغه دوان مراد دي کعب ابن اشرف جبت او هي په کې طاغوت ته دغه دوانه ځکه کله من عباده من دون الله د طاغوت ته ويقولون واي للذين كفروا كافرون تا هؤلاء تاسو دا کسان من تاسو احدا ډیر په هدایت دي من الذين دغه خلقنا امنوا چې د اغوزان ته مسلمانانو سبیلن د لارې په لحاظ باندې تاسو د دینه په سم لاګي اولئک الذين دا خلق د لعنهم الله ولا لعنت کړي په دی باندې ومن عن الله واتو چلا بلعنت وکي فلن تجد له نصيرا فلن تجد تبهرگز ونم له در پر نصير مددگارو ام لهم نصيب من الملك الله اذا دمر بخیلان دي چې دی اختیار نشته کړی دی اختیار وینو چاله وې د سم نه ور کړی ام لهم نصیب من الملک ایشتر دی د پاره ایسا د حکومت نو نشته او کوي فیدن په دا وخت کې با لا یوتون الناس دی خلق نه ور کړی نقیرن په اندازه د نقیر باندې ام يحسدون الناس ام دلته باندې بل يحسدون الناس بلکې دی حسد کې د مسلمانانو سره د صحابه سره حسد کې ځکه دا دروغ وي د عربو سره چولې به پیغمبر راغلی دا علامه په غسبانی اتام الله چې الله ورکړی دوی ته من فضلی چې فضل د الله دې فقد نولدي حسد کوي ولې دی په خاندانونو کې موږ پیغمبران نور لګلی په بنو اسرائیل کې هډیر راغلیو فقد اتینا یقینا موږ ورکړو آل ابراهیم تل کتاب یا موږ ورکړو آل ابراهیم ته کتابونه
والحکمت او حکمت او فهم د کتاب واتیناهم من ورکړو دوی ته ملکن حکومت عظیما لوی حکومت لمن ورکړو لوی حکومت سو واتیناهم ملکن عظیما داود علیہ السلام یوسف علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دلته کې علامه آتاهم الله من فضله نه مراد نبوت ته مراد ده په دې باندې دی بغض کوي نو الله تعالی یو ځل مینه ورکړي اې دې نه مراد رسول الله مشرق مدینه کې ولې دې پیغمبر علی مشرق نه ورکړي او یار دې نه مراد وې دا چې رسول الله بیان ډېرې زیاتې دي او نور خلکو ته چې 4 کوي هغه جواب ده د سليمان علیه السلام او داود علیه السلام د سونو په اندازه کې خزوي نو دې پیغمبرانو خزې ډېرې نه وي فمنهم نباذ بالي کتابو کې من اغدي امن چې مان راوړ دی ومن به په دې قران باندې ومنهم باس په دې کې من اغدي سودان او چې من شوی د قران نه وکفا بجهنم سعيرا کافي د جهنم سعيرا گرم ورو بلیدن کې ان الذين یقینا کسان کفرو چې کفر کړي دي به آیات اعظم پیتون باندې سو فزر د نسلیهم داخل وکمنګا نار نورتا کلما هر کلا نزوجت چې وسوځي جلودهم د دې سرمنه بدلناهم بدلی وکمنګ دوی لرا جلودن سرمنه غیرها نورې وو تواچو لیذوق العذاب چې عذاب نه وسکی دا دلیل دی خبر دی قیامت کې و جهنم کې کافر ټول لسوځي سرمن به صرف سوځي اور دې دا معنا معلومه شولا چې سرمن کې حس په سرمن کې دی د پوستکه احساس کې پوستکه انسان لکه دې ما دل لاس ویړو نو ما ته پته ولګېدل دا ما ته دې پوستکي ویلو دا حواس خمسو کې چې کم د احساس کم حس ته نو هغه پوستکه دی جلد سکن ان الله یقینا الله تعالی کان دی عزیزا زور ور حکیما حکمت والا والذین آمنوا کسان چې مان راوړل دي او عمل صالحات نیک اعمال کړی دي سندخلهم زر من بداخل کو جنات جنتون تا تجری چې چلیږي وا من تحت حالات داغین انهار نهرنا خالدین همیشه وسیږي فيها پدې نهرونو کې ابدن تل ترتلا لهم د دې لپاره فيها پدې جنتونو کې ازواج ببيان بوي مطهره پاکه وندخلهم من بداخل کو ذلن سورتا ذللن ګور سورتا ذلن ذلیل معنی دائما کینه درادنا کثیفا لا شمس فيه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا حکم دی وسو د يهود اهل کتاب ته چې تاسو امانتونه خپل اهل لور کوي امام قرطبي وی چې الله وی تاسو امانتونه خپل اهل لور کوي د څه مطلب دی وی هذه الايه من امهات الاحکام دا آیت امهات الاحکام نه دی لیکن د احکام مین دي ذکر شوی دی تضمنت جميع الدين والشرع تضمنت جميع الدين والشرع دا آیت ټول دین ته ټول شریعت ته راجع دی متضمن دی عبادات معاملات سیاست اقتصادیات معاشرت او معیشت دا ټول ته مراد دي ان تؤدوا الامانات الى اهلها د دې معنی د چې تاسو په ټول دین باندې عمل وکړئ دا مطلب دی دا حکم يهود ته ادا الامانات الى اهلها د معارف القرآن کې مفتی سے پدې کې لیکلي دي چې هر قسم امانت خپل حقدار لور کول نو پدې کې لیکلي دی وای دا څه شی دی سرټیفیکیټ اکثر خلک د تجربې خلکو لور کوي ایکسپیرینس سرټیفیکیټ په اسکول کې باغاړو ایکسپیرینس کړي نه ته به ولور کې دا ګناه ده وای امانت اهل لور نه امانت حقدار لکه دانن سبا دا نوکریان ډېرې زیاتې خرڅې دي په دې حکومت کې به هر سړی په پیسو به نوکری اغستله اول اس پکې ریپورت راغلی وي په 3 کروڑ باندې یو ډي سي لګېدو دا پیسې اغستل ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا غلط کار دی امانتدار د اهل د خپل امانت ورکې حقدار ده مشری کشری دا چې څوک حقدار دی هغه ته ورکې دی امانت ده دویم نمبر قاضي ثنا الله لیکلي دي مزری او نور علماء لیکلي دي مفسرین دا خبر لیکلي ده چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا هم هغه امور دي دراعي او درعیت او په دې آیت کې الله رب العالمین بنیادی تر باندې یوې واقعي اشاره کړې ده هغه دا چې د حرم شریف د خدمت د هر چا خو حضرت عباس سے بو داغه بچو د سقایې تنظیم وکاو اجان له ور کوي ابو طالب سے چونو هغه با د خدمت ذمہ داری دغه د حرم خدمتونه دغه سټینګ صفای دغه په ذمہواری باندې و او عثمان ابن طلحه حجبی د ذمہواری دا و چې چابیان به سره وي حرم به کولاو د پیرو د جمعرات پر ورځ باندې به کعبه کولاو هلا او خلک ورته عبادت لا پیر جمعرات
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی وم کال باندې راغلی دی کنه عمرۃ القضاء راغلی اول دل باندې نو ولدار ته ګلاو کا قبل البعثه زور نو زم ول نه بزی ورته ولولي نه پریدو زمون کار دی مونږ کې دا نه پریدو نبی علیہ السلام ته راکول نه ویل څه وخت وراشي کنه یو کال پس دا کار شوی یو د څه وخت وراشي دا چا وی نه زه د څه واله مزه په خپل کولاو کوم ویل دا څه وخت نشی راتلی کله چې کال حرم فتح شو مکه فتح شو ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن ابي طلحه حجبي طويل راشه دی خوا چې ابي ورکه دی حضرت علی لا دا تختیدل ورای وستو چاوی تی واغسو یاد دي چې ما درته ویل استاد الله سوالم اویل زت ځه او حضرت علی ته حواله کړل الله ویل چې نه دا مرد خپل حقدار لور کوي حضرت علی سے بستا سوزي د دې سکار لدک د سکه صدا چاوی ور کول پکار چاغي اهلی عثمان ابن طلحه ابو طلحه جبیدا زمودار دی حقدار دی ور کول لدا ځکه اصل شی کو لاول دی په صحیح طریقه باندې کینو دلې ور کګنه چې کم سړی په کم کار پویږي هغه دا حواله بدقسمتی دا ټیم لیډر نه ټیم لیډر چې کله یو ټیم ورکی او ټیم لیډر کوالټیز ته وګوري صلاحیتون ته وګوري په دې کې څه صلاحیت دی په دې کې صلاحیت دی او دا کار هغه تاوله کې دا نظم نه خرابي چې کله ټیم لیډر دا د بخل نکار والی یو کس په یو کار پوي قصدن هغه نه ورکې د مدرسې پرنسپل دی محتمم دی د سکول کالج سربراه دی او د تپتر چې دا کار د فلانه استاد زمانه خ کوي د فلانه پروفیسور لیکچرر ډاکټر دا کار زمانه خ کوي دا ول نه ورکې دا نظام به خرابي او کده بل فرض دی ټیم لیډر د څه کارو کو چې ټیم ورکه کو د لیډینګ کو او کار یې په دې کشرانو باندې کو او هر کس ته خپل کوالیفیکیشن او د خپل کوالټي مطابق ذمہواری ورکوله دا کار به قرآن باندې رواني نبی علیہ السلام ول واپس ورکړه او الا عهدنا حاضر اوس پورې په دغه خاندان کې دا چویانه وې دي د دې کم چې جابونه په دې کې راځي نو کریانی هغه خلکو ته ملایويږي حرم روان دي حیران بشه حیران چې حرم کله ولیدو څومره ګلاسونه چې په حرم کې د ورځې راوړي کنه ګلاسونه د کولرو تک دي زم کدا چرته زمنګ دی وطن لور کدا ګلاسونه موږ نشو پوره کولای ورته نو ډېر ګلاسونه د ورځې په لکونو په کروڑاو ګلاسونه راځي او دا بیا استخدامي کروڑاو یعنی څومره خلک دی په لکونو خو چیرته به ته د سې نوې نه چې کولر لور شي وب پکې نه دا سې نشي کېږي نو سوچ کاوه کنه دا سې قسمه ډیوټي ده دا سې په حرم کې چې ته په لکونو خلک یو ته وبس کما نو دوه کولر پرتی په یو کې بغیر وی بلکې به یخي د سې نشي کېږي چې تور شو دي کې وبخت به شي نه سوال نه پیدا کیږي اسې خدمت ته په حرم ځکه دا الله تعالی په دې باندې عمل وشو نو هر حقدار ته په حق ورکول دا که هر څه شی دی بیا مفتی صاحب شفیع رحم الله به کې د ووټ خبره کړې ده چې شهادت ته او دارنګي وکالت ده او په دې کې د امانت خبره هم کړې چې ووټ هم امانت ده چاله به ورکه څوک چې حقداري څوک چې د ملک قوم خدمت کولی څوک د دین خدمت کولی شي د چا په چا باندې کرپشن داغ نشتا کوم سړی غل نه دی ډاکو نه دی هغه سړی به ورکه او بعضی مولیان خو دې ځل چې راشي پیریان پیراشي ای مولوی صاحب لګیا دي پیریان پیر راغلي دي ان الله یامرکم ان تؤدوا او د ووټ آیت به کې پیدا کو دی او ته ووټ وای ووټ نو موږ ټول دین الحمدلله د قران نه منو دا ستا کم دین دی چې ووټ ته بار دی خلافت ته بار دی او نور ستا قران کې دنه دین دی نه جینا موږ ټول دین د قران نه ثابت دی ووټ هم د قران نه ثابت او نوټ هم د قران نه ثابت الحمدلله او دا خلاصه کې قران کې راغلي دي فمن يعمل مثقال ذره خيرا ير ذره ته وي ووټ خودم رشي مړی کنه بعضې دومره غټ غټي او ذره څه ته وایي د سور میږي د سر ته ذره وایي یا شعاع الشمس ته ویل کېږي ذره د دې هم حساب کېږي د وټ به نه کېږي ستانه ولې به نه کېږي دا ته چې د یو شرابي په باره کې وایي زه د تافا راچم چې دا د پاکستان مشر په کار دی تا سفارش ونه کوسو تا د زړه ګواهي ونه کړله چې دا د دې حقدار دی دا تا ور د خپل امانت دارای ستا سره امانت تا ته ور نه کړله ولې ستا ته حساب نه کېږي د ذرې حساب به کېږي د دې حساب به نه کېږي ولې به نه کېږي هر څه حساب به کېږي کله الله رب العالمین په عدل باندې د چا اعتماد د هر څه حساب کوي نه هر څه شی دی په ځان پیران مر اولې چې دا روټ آیت نه دی د امانت آیت دی امانت یو وسی مفهوم لري په کې وټ دی بیا د څه وایا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله امر کوي تاسو ته د ادا د امانتونو چې ادا کوي تاسو امانتونه الى اهلها حقدار او ته حقوق حقدار لور کوي وإذا حكمتم کله چې فیصله کوي بین الناس د خلکو په منځ کې ان تحکموا چې فیصله وکړي تاسو بالعدل په عدل او انصاف سره فیصله په انصاف باندې کوي ان الله یقینا الله تعالی نعم ما یعظکم خنسیت کې تاسو ته به په دې باندې د عدل کولو
ان الله بشک الله تعالی کان دې سميعا اوریدن کې بصیرا اولیدن کې یا ایها الذین آمنوا الترغیب د اطاعت الرسول تا او اطاعت الله ته یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو اطیعوا الله د الله اطاعت وکي واطیعوا الرسول د الله د رسول اطاعت وکي واولی الامر منکم او د با اختیار خلقو اطاعت وکي منکم استاسنا اولو الامر با اختیار اطیعوا الله مستقل اطاعت اطیعوا الرسول مستقل اطاعت اولي الامر غیر مستقل اطاعت اطیعوا الله نه قران اطیعوا الرسول نه سنت اولو الامر نه مراد څه شی دی قیاس پکې ثابت شو اولو الامر مجتهدین بس قیاس وکي صحیح استنباط بوږي نو باغي به روان شي البته اولو الامر سے اطیعوا نوای ولی ځکه چې اطاعت د الله او د رسول بالذات دی او د اولو الامر اطاعت بالتبع دی تبع د سره د قران او سنت دغه قیاس د قران سنت مطابق تاسو نور لنور کې ویلي کنه قیاس چې کله راشي نو قیاس کم یو دی وی هغه قیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه اعلم ان اصول شرع ثلاثه الكتاب والسنه والاجماع والاصل الرابع على القياس قياس جدا کړی دی اصل رابع باندې ځکه چې المستنبط من تلك الاصول هدي نه براوتی اولو الامر چاته وي دو تفسیر دی بدی کی اولو الامر کی یو تفسیر کړی دی امام مجاهد رحمه الله او د خپل استاد عبد الله ابن عباس نه نقل کړی دی وې د اولو الامر نه مراد دي فقها او علما او دویم نمبر تفسیر کړی دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه د اولو الامر معنی یې کړی دا عمرا د سرایاو او والیان د حکومت اولو الامر مراد عمرا او سرای د جنگ مشران او د دې مراد دي والیان ولات الامر حاکمان خلفاء دوانه دي مراد دي د خلفاء به هم اطاعت کو کله چې کله موږ ته د قران سنت مطابق امر کو لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق او د فقهاء به منو چې کله موږ ته قیاس د دې اصول نه راويستو نو دوانه منلي فإن تنازعتم کستاسو اختلاف پیدا شو فی شیء په یو شی کې فردوه نو واپس یې کې الا الله تو رسول او رسول دا ان کنتم تؤمنون بالله کتاس په الله ایمان راوړی او یوم الاخر او په اخرت باندې ایمان راوړی د فإن تنازعتم لمبه مصداق صحابه کرام دي کستاسو اختلاف راغی نو تاسو به خبر قرآن سنت ته پیش کړئ اختلاف راغلی صحابه وکنه جنگ جمل کې اختلاف راغی په زرګونو خلک مړ شول جنگ سفین کې راغی په زرګونو خلک مړ شول دې تاول دا خطاب دی لہذا معیار ہے قرآن او سنت د صحابه د پاره هم زمونږ د پاره هم دا دلیل دی ذالک دا رجوع قرآن او سنت دا د تنازع په ټیم کې خیر غرض د تنازعنا واحسن تاویل انجام هم ډېر خره واحسن خره تاویلا عاقبت ده الم تر للذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک پدې ځکه یو واقعه هغه واقعه دا سره چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو قضیه په دې کې بیان شوې ده عبد الله ابن عباس فرمایي د بشر په نوم باندې منافق دی بشر او بشیر دوه قسمه خلق دی ورسره بشیر واقع روانه ده د بشر په نوم باندې یو منافق دی او دغه د يهودي سره یو خصومت او جګړه رااله و يهودي ورته ویل چې پیغمبر له فیصله وړو ځکه هغه رشوت نه لې د منافق ورته کعب له وړو ابن اشرف له ځکه دا رشوت بول ورکما چې دوانه یو بل څه اختلاف راغی نو هغه له پیغور کو چې ور تاسو پیغمبر باندې فیصله کوم ته نه کینو لاړ چې کله فیصله وکړ نبی له صلوات والسلام نو حق یې وکړو چې دا د يهودي سره دی نو فقزال اليهودي يهودي لپاره فیصله وکړه فلم يرزل منافق خوشاله نشو ول سوچ یو کو چر دا حضرت عمر د منافقانو د يهوديانو ډېر سخت دشمن دی د حکومت د تویم چې راځه په عمر فیصله کو نو وې د ته ویلو چې تعال نتحاكم الى عمر راځه عمر له فیصله وړو ویل بس هغه وړو پیغمبر هم کړی دا ویل نوړو یا ولا چې کله لاړل نو حضرت عمر فاروق سے ابتدی منافق دا خبره چې کله وکړه الله دی يهودي ورته ویلو چې تاسو پیغمبر زمون فیصله غوړې کړی دا نو عمر فاروق ته چې دسه دا ویلا ورته ویل چې تاسو کې نه مکان کومه حتی اخرج الیکم تاسو کې نه راوځو د نلاړو اخذ بسيفه فخرج عنقه تر راغسل او سټه ولو او وی هكذا قضاء عمر من لم يرضى بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قصد عمر فیصله ده څوک چې رسول الله فیصله باندې ناراضي کیږي دا خبره چې کله وشول نو مدینه کې یو بحران برپا شو په نبی له سلام ملګری بدمعشان دي
ور عمر راولې کو سړی عمر کو عمر نبی علیہ السلام راوخته ولې دی وجلې دی یا رسول الله ستا فیصله نه منله او څوک چې د الله په قانون فیصله نه کوي دا کافر دی دا مسلمان نشي کېدلی دا خو یو ګوره فیصله نه کول دی یو نه منل دی نو فیصله نه کول ځان له خبرو ده خو نه ده منلې ستا فیصله ونه منله نو څوک چې نه وایي دا کافر دی یو د الله کتاب نه فیصله نه کول نو دا فسق دی ګمراهي ده یو نه منلې دا کفر ده نه ده منلې مړوي اوس دا خبره چې دا قتل ماورای عدالت او کما تحت العدالت دی څه خیال لستاسو نو دا ماورای عدالت قتل نه دی ځکه ماورای عدالت قتل نه دی چې حضرت عمر فاروق سے قتل کولو دته اختیار وو که اختیار وته نو د نبی له سلام ولا سزا ورکړی وي او دوی مداد چې د نبی له صلوات والسلام تایید وته ملاو شو چې او بس ټیک کړی دي ویل رسول الله دغه شان چلو رسول الله ټیک دی کړی دي هغه چرال ویل رسول الله نه زمنګ دی ملګری ستا په سلام منلې و خو جوړه کوله جوړه نبی له سلام دې ځکه بیا حیران شو چر ک جوړه دې شاته لې جوړه وکړي شي یو په سره دوبله جوړه دا آیت راغی چې دروغ وي جوړه موړه نه کوله بلکې دې سکار کو دی يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيق جوړم کده دروغ وي نبی رسول الله بالکل کلیر شو چې دې بشر دروغ ویلو الم ترى تنغوري یا تانه دي کتل الذين خلقوا يزعمون چې دي دعوه د ایمان کوي انهم چې دي امنو ایمان راوړل دي بما پا کتابانه انزل الیک چې نازل کړل شوی دی تا تا وما پا کتابانه انزل من قبلک چې نازل کړل شوی دی ستان وړاندې یریدون دعوه کې چې موږ تورات مونږ قرانم یریدون غواړي ان يتحاكموا چې خپل فیصله وی سله طاغوت حاکم غیر شرعي تا کعب ابن اشرف تا طاغوت تا وقد امروا حال لري ته امر شوی دی اي يكفروا به چې کو پرو کې پدې باندې کم ځکه امر شوی دی لکه امر په کم ځکه چې قران کې راغلی دی کنه چې تاسو د یو الله عبادت وکینو په دې عبادت کې ټول هر څه شامل دي او بل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون او بل په دویمه سپاره کې موږ دا خبره کړې و چې من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ويريد الشيطان شيطان غفتل ايدلهم جوار دي لرا ظلالا بعيدا فغمراهي لري سرا دا شيطان واذا قيل لهم كل جدي تويل شو تعالوا راشي الى ما كتاب تنزل الله چې الله سنازل کړی دي ویل رسول دراشي رايت المنافقين تبغور منافقان وتا يسدون بنديږي بان کستانه سودونه په بندې دو سرا دا بنديږي نه راتل استغفاله فكيف نو سرنګ حال د منافقانو اذا اصابتهم جکلو تورسل مصیبت فسو جبانه بما پدیو جبانه قدمت ايديهم چې مخکې کړی دي لاسونو ثم جاءوك باستغفار رالل يحلفون قسمون کول بالله فالله بن سیول ان اردنا زمن اراده نو الا مگر احسان اند احسان او توفیقا دروغ وا من ویل چې دا يهودي د منافق سره دا منافقو دا غوښتل چې زما سه احسان وکي دا تفرید خیر دی یا سروغ وکي اولئک دا کسان الذين غدي يعلم الله الله بيجني ما منافقت في قلوبهم جذي په زړونو کې د نفرت د منافقان دي فارز عنهم نسيت مخواړه د دوینا د دې خبره ممنه البته وعزهم نسيت ورته کیندره پرده سم کوي وقل لهم وكذويتا في انفسهم دې په مجلسونو کې قولا بليغا اثرناک خبره قول بلیغ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله پیغمبر مطاع مطلق دی وما ارسلنا من رسول من دې لګلی پیغمبر الا مگر ليطاع چې طاعت وشي باذن الله د الله په امر باندې ولو انهم اذ ظلموا دي منافقانو ته چل ورخي چې پټیم براغلې وي چې زمونږ زیاتې شوي دي اسم نو ولو انهم امنوا ولو انهم کچر د منافقانو اذ ظلموا چې ظلم وکړو ان پوسوم په خپل ځانونو باندې چې دې فیصله ویوړه کعب ابن اشرف ته د پیغمبر د فیصلې نه انکار وکړو جاءو غستغفر راغلې وي فاستغفر الله بخنه غفتلې وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه ول غفتلې وي پیغمبر لوجد الله خامخدي و الله مندلې وي توابا بار بار توبه قبلون کې رحیم همیشه مهربان فلا ایمان نشتا فلا معنا مسلمانان ندي اصعب آیت فی اتباع الرسول مشکل آیت ده سخت آیت ده دلته یو واقعه په دې ځای کې مفسرین لیکلي دا په وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله چې د پیغمبر خاله څوک راشي بخنه دی غواړي او پیغمبر ول بخنه وغواړي نو الله تعالی به معاف کړي دا خو د رسول الله د جون سره تعلق ساتي په بعض روایتو کې راغلي دي چې باندې چې راغی د نبی له سلام خاله هغه چې راغی نبی له سلام پات شو درې ورځې شوی وي قبر ته کېناستو او چغې والي دعاګانې وختلې
نو ول پیغمبر د قبر نو आवाज راغې ورته ویل چې ستا سوال قبول شو دا نو سم سره د پیغمبر قبر لراتلی شي غواړي وته او د باباګانو قبرونه برازي دا روایت موضوع ده د دې سند نشته ده او دا موضوعي روایت ده او د دې آیت نه مراد د رسول الله ژوند ده د رسول الله ژوند فلا ایمان نشتا وربک استا رب دې زما قسم لا یؤمنون فلا خبر د سینه ده د دې را عمل ټیک نه دی دې چې د رسول الله مخالفت کوي دا ټیک خبره نه ده وربک استا رب دې زما قسم لا یؤمنون ایمان نشرا وړي دوی مؤمنان نه دي لا یؤمنون مؤمنان نه دي حتی دغه وخت پورې مؤمنان نه دي یحکمو کجتا حاکم جوړ کی فيما فغ مسلو کې شجره چې پیدا شوی دي بینهم دی بمنس کې د دې بمنس کې څومره فیصله پیدا شوی دي په دې کې تا حاکم جوړل کې دا مؤمن نه دی ثم لا یجدوا بیادی ونممی فی انفسهم بخپلشونو کې حرجن خفغان مما قضیت ستاره فیصله په وجبانی ستاره فیصله باندې خفغان په ځل کې رانه شي ويسلموا تسلیما دی تسلیم شي ستا فیصله ته تسلیما فتسلیمې دو سرا ولو ان كتبنا عليهم او کچرته موږ پرس کړه په دوی باندې ان يقتلوا انفسكم چې تاسو مړ کوي خپل ځانونه او خرجوا من دياركم یوزي تاسو خپل کورونه ما فعلوه دا کار به نه وکړي الا قليل منهم مگر لږ وکړي دا قتل او خروج بلګو خلق کړي دا امتحان به الله نه دی اچو راوسته ولو انهم فعلوا او لو انهم کجرت دي فعلوا کړي ما کار يعزون چې دیته نصیحت کیږي به باغی باندې لکانه خیر لهم دا ډېر غوړې دي لپاره او اشد تثبیتا او خلق کون کې به د ایمان د لپاره ایمان بل کړي یا خبر کړي او اشد تثبیتا یا خبر کړي د دې زړونه هغه څه شو هغه اتباع د پیغمبر دا وایذن پدا وخت لا اتیناهم بخامه خور کړي دوی تعامل لدون د خپل طرف نه اجر عظیم لوی اجر ولم ور کړي ولا هديناهم او خامخ من باک لکړې وې پاخه کړې به مې صراط مستقیم پنی غلا رواني پاخه کړې به مې استقامت به مور کړې ومن يطع الله والرسول دا منعم عليهم دي اوسوک چې اطاعت الله وکي د رسول اطاعت وکي فولای کنه دا خلق با مع الذين دا خلق سره په قیامت کې انعم الله عليهم چې الله په انعام کړی په دوی باندې من النبیین چې پیغمبران دي والصدیقین اور رشتنی خلق والشهداء او شهدا دي وصالحین نیکان دي نبیانو سردار رسول الله صدیقین سرداران ابو بکر شهدا سرداران عمر عثمان علی صالحین ټول صحابه وحسن اولئک رفیقا او خدی داخلكم الګرستیا کې ذلک الفضل من الله دا فضل د الله جانب دی وکفا بالله علیما او کافی د الله تعالی علیمن پوها تلاوت وکړه یا ایها الذین آمنوا دا خطابات دی وسو مسلمانانو ته رب ته دا مخ کې په 13 آیتونو کې حکم وشو د اطاعت الله او د اطاعت الرسول چې تاسو اطاعت مطلق وکړئ د الله او د رسول په دې آیتونو کې اوس حکم دی اتباع په جهاد کولو باندې د فرض اعلی د کلمت الله نو مخ کې صرف عام اطاعت اوس وی چې جهاد درته امر پیغمبر وکي نو تاسو یې منئ او زئی به سره یا ایها الذین آمنوا مسلمانانو خذوا ونسی د ځان سره حذرکم سامان د جنگو ټوپک موپک ځان سوالي د ټوپک چلیات دي مسلمان د دې آیت نه د لازمي کی فرض دی ټریننګ کول د ټوپک چلیادول فرض دی ټریننګ کول فرض دی دا ضروری دی ځکه پته نه لګي کم ټیم مشکل لازم هر مسلمان به ټرین شودای فنفروا حذر نه مراد سامان د جنگ دی سامان د بچاو دی فنفروا نوزي تاسو صباتن ډلې
جمع د صوبتون دا ډله ډله او انفرو یا وځئ تاسو جمیعا په شریک باندې که کافران غالب نه و ډلې ډلې لاړ شئ اوس یوه ډله لاړ شئ بیا راشئ بله لاړه شئ او که غلبه د کفارو نو بیا ټول وځئ انفرو خفاف و ثقال وراشي و ان منکم بشک پتاسو کې زجر د منافقانو ته بشک بعضې پتاسو کې لمن دسې دي لا یبطئن سس کېږي وروسته وروسته کېږي نه مخکې کېږي فإن أصابتكم مصیبة که چېرته ورسېږي تاسو ته مصیبت قال داوی قد انعم الله علی یقینا الله په ما انعام وکړو اذ لم اکم کله چې ځکه چې زه نه وم ما هم د دوی سره شهیدا حاضر و خره چې زه اوسه نه وم الله راباندې احسان وکړي زه هم مړ وې ولئن اصابکم فضل که چېرته ورسېږي تاسو ته څه فایده من الله د الله له جانبه لیقولن بیا وی خبرې کوي څنګه خبرې کوي داسې خبرې کوي که ان لم تکن بینکم وبینه موده که ان لم تکن لکه چې نه وه بینکم ستاسو منځ کې او بینه دو منځ کې مودتون دوستانه داسې ناشنا ناشنا خبرې کوي لکه تا چړو بیا پیژنې نو خبرې دې پسې کوي یا لیتنی ہے افسوس دی کنتو معهم او یا دا معنا ده خبرې څه کوي داسې د مایوسۍ خبرې کوي داسې د مایوسۍ چې اړو ستاسو ملګری نه دی یاره موږ پکې څوک نه حسابه یو او څه وایي یا لیتنی افسوس دی ما لره کنتو معهم چې زه دوی سره وې فافوز زه کامیاب شوی فوزا عظیما په لوی کامیابۍ سره چې زه ورسره تللی هم تلل غواړي او هم بلداره چې نن تلل غواړي فلیقاتل فی سبیل الله امر دی اوس نو جنگ دی وکړي د الله په لار کې الذین دا خلکو سره یشرون الحیات دنیا چې اخلي دنیوي ژوند بالاخره په آخرت باندې دلته شرا په معنا د بیع باندې چې اخلي دنیوي ژوند په آخرت باندې ومن یقاتل فی سبیل الله چا چې جنگ د الله په لار کې وکړو فیقتل قتل کړلی شو او یغلب یا زورور راغی فیقتل قتل کړلی شو شهید شو او یغلب یا غالب شو غازی راغی پس سوف نظر دینو تیمن بدل ورکو اجر عظیم لوی وما لکم لا تقاتلون دوس علت چې تاسو ولې جنگ نه کوئ وما لکم څه علت د ستاسو لپاره څه سبب د ستاسو لپاره لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوئ فی سبیل الله د الله په لار کې والمستضعفین دا عطف دی په فی سبیل الله وما لکم لا تقاتلون فی المستضعفین یا فی تخلیص المستضعفین ولی تاسو جنگ نه کوئ په خلاصولو دغه کمزورو کې څوک دي من الرجال چې سړي دي والنساء ښځې دي والولدان ماشومان دي یعنی د مظلوم فریاد ولې نه اورئ الذین هغه ماشومان یقولون چې وایي ربنا زموږ ربه اخرجنا من وباسه من هذه القرية دې کلي نه الظالم اهلها چې ظالم دی اهل د دې اوسېدونکي کلی نه دی کلی ظالم نه دی دې ته صفت بحال متعلقه وي پنځه وشاک مطابقت پکار دی من هذه القرية ظالم اهلها ردی کلی چې اوسېدونکي ظالمان دي وجعل لنا موږ له وګرځوه من لدنک د خپل طرف نه ولیا دوست حافظ وجعل لنا وګرځو زموږ دپاره من لدنک د خپل طرف نه نصیر مددگار الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی یقاتلون جنگ کوي دوی فی سبیل الله د الله په لار کې والذین کفروا کوم چې کافران دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کوي د طاغوت په لار کې وقاتلوا اولیاء شیطان جنگو کې شیطان دوستانو سره د طاغوت په لار کې جنگي کې شیطان دوستان دي ان کید شیطان یقینا چل شیطان کان ضعیفا دا کمزور دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین کپڑا باندې تیمم نه کیږي دا د تیمم خبره ده موږ ټول تفصیلات بیان نه کړل تیمم کیږي په څه باندې چې د جنس د ځمکې نه وي ځمکې جنس ګوره دا دیوال د ځمکې جنس دی په دې باندې تیمم کیږي خاوره شته یا نشته سنگ مرمر دی کاڼی دی شګه ده خاوره ده چونه ده دا ټول هغه دی چې دا د ځمکې جنس دی تعریف یې دا دی چې په ګرمولو باندې نه ولی کیږي او نه ایره کیږي هغه شی دی د ځمکې د جنس او چې په ګرمولو باندې ایره کېدو او یا ویلې کېدو نو دا د ځمکې جنس نه دی لکه په اوسپنه باندې نه کېږي ایله کېږي ویلې کېږي او دارنګې دا کوم چې دا څه شی دی څادر دی کپړه ده لرګی دی دا ایره کېږي نو په دې باندې تیمم نه کېږي دا سوال لکه څوک ووټ نه ورکوي نو حکم سره دی آیت لاندې جواب دا دی چې که سړي ته اهل ولاړ دی او د ته پته چې دا سړی حقدار دی دین او دنیا په لحاظ باندې او بیا یې ول رای ورنه کړله نو دا رای پټه کړله مې یکتمها فإنه آثم قلبه او الپرس کده ته پکې خنخ کاره کېږي نو بیا دې نه ورکوي رای دواړه ورته یو شان ښکاره کېږي دا دواړه دي نو بیا به په دې کې څه نه ان شاء الله